ډېرو محترمو مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه در کومه. دا وظیفه ډېره مبارکه وظیفه ده، ډېره طاقتوره وظیفه ده، خو د دې وظیفې حد مقرر کړی شوی دی. کوم انسان چې د دې وظیفې د حد مطابق دا وظیفه وکړي، نو الله تعالی به د دې انسان چې هر مشکل درته پېښ شوی دی، هر مشکل دی حل کول غواړي، هر مشکل دی ځان دپاره اسانول غواړي، یو حاجت دی او هغه نه پوره کېږي، ډېر وظایفو له تاسو وکړو، نو انشاءالله دا وظیفه د دې حاجاتو دپاره، د دې مشکلاتو دپاره ډېره زیاته بهترینه ده. خو د دې وظیفې د حد مطابق به دا وظیفه تاسو په دې طریقه باندې کوئ. کومه طریقه چې درته زه ښیم انشاءالله چې الله تعالی به 100% انشاءالله ستاسو حاجات، ستاسو مقاصد، ستاسو کوششونه دا به رنګ راوړي، ستاسو وظایف به رنګ راوړي، ستاسو وظایف به قبلیږي، ستاسو حاجات به پوره کېږي، ستاسو مشکلات به اسانیږي. خو که په دې طریقه مو عمل وکړو، کومه طریقه چې درته زه ښیمه، انشاءالله الله تعالی به ستاسو زندګۍ یو انقلابي زندګي وګرځولی کړي. که ستاسو رشتې نه کېږي، رشتې هم الله تعالی ضرور کوي. که ستاسو قرضونه دې نه ختمېږي، قرضونه به دې الله تعالی ختموي. که تاسو ډېر مال او روپۍ غواړئ، الله تعالی به درته درکوي. که تاسو د ویزو مسلې دي یا د نکاح محبت مسلې دي، هغه به الله تعالی حل کوي. ستاسو کومې مسلې هم د محترمو سامعینو، نو الله تعالی به انشاءالله ستاسو حاجت پوره کوي. خو د دې وظیفې مطابق به عمل کوئ، د دې وظیفې مطابق په خپل ځان سموئ، او د دې وظیفې مطابق په دې باندې تاسو انشاءالله کار و آمد سازیږئ. نو الله تعالی به ستاسو تمام حاجتونه د دې یوې وظیفې د برکت سره الله تعالی پوره کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافرو کوم چې بهر هیوادونو کې بهر، نو انشاءالله دا وظیفه ډېره بهترینه ده. محترم مسلمانانو، الله تعالی به ستاسو حاجات او مقاصد او الله تعالی به ستاسو هر رنګي انشاءالله ترتیب برابروي. خو دا وظیفه محترمو د رمضان مبارک نه مخکې وظیفه ده. رمضان خو تاسو پیژنئ، روژې میاشت تقریبا 40 ورځې پاتې شوې د خیره سره، یا څه کم 40 ورځې. نو دا وظیفه به تاسو انشاءالله د روژې ته انشاءالله دغه ورځې پاتې شو، خو د روژې پورې به دا وظیفه تاسو کوئ. خو انشاءالله د الله تعالی نه 100% امید دی، ځکه دا وظیفه ډېره بهترینه ده که نه. نو د روژې نه مخکې به الله تعالی ستاسو حاجات هم پوره کوي. تقریبا څه کم 40 ورځې پاتې دي. څه کم 40 ورځې چې تاسو دا وظیفه کوئ که نه، په ځان دا بوج مه ګڼئ. زما خبره پوره واورئ تاسو انشاءالله، او په دې باندې عمل وکړئ. که څوک غواړي چې زموږ د حاجات پوره شي، او که څوک غواړي چې حاجت مې نه پوره کېږي، بس هسې ثواب دې راته میلاویږي او هسې به زندګي دې تېرېږي، داسې ضایع کېږي، د منټونه او ګنټې بس هسې اوړي، شپه او ورځ تېرېږي او بس په څه باندې پروا نشته او زندګي روانه ده، یو ورځ به تمام شي او ختمه به شي. صحیح شوه. انتقال هم دنیا ته شوی او دنیا نه هم انتقال قبر ته وشي او قبر نه بیا آخرت ته. بس دغه زموږ زندګۍ خو هسې مقصد نه دی موږ ته ښکاره که نه، د خپلې زندګۍ مقصد موږ ته معلوم نه دی. نو چې چاته د خپلې زندګۍ مقصد معلوم نه وي، نو داسې بې بسه زندګي تېروي. ښه، داسې پالتو زندګي تاسو تېروئ بیا چې چاته د خپلې زندګۍ مقصد نه وي معلوم. لہذا دا وظیفه په تاسو انشاءالله د روژې پورې کوئ. هو د روژې نه مخکې به، یعنې دې ورځو کې الله تعالی ستاسو حاجت، ستاسو مقاصد، ستاسو ضروريات، کم څه دپاره چې راونیوله، هغه الله تعالی به هغه ضرور پوره کوي. ها، وظیفه محترم مسلمانانو اسانه ده. ها، خو دې وظیفې سره به تاسو 2 کارونه په خصوصي توګه باندې کوئ. 2 کارونه. ها، لومبنی کار، ګناهونه به ټول پرېږدوئ. ګناهونه چې کومه ګناه تاسو کوئ، تاسو ته خپل ځان معلوم دی. که تاسو بدنظري کوئ، که تاسو نامحرمو سره خبرې کوئ، که تاسو په فیسبوک او په ټیک ټاک او په یوټیوب ډرامې او فلمونه او فحش څیزونه ګورئ، دا هر څه ټول په ټوله پرېږدوئ. ها، ټول کوم ګناهونو باندې چې الله تعالی خفه کېږي، حرام اورېدل، حرام کول، حرامو ته کتل، حرام خوړل، دا ټول په ټوله ګناهونه پرېږدوئ. د حیا او د عزت زندګي به هلکان هم شروع کړي، جینکۍ هم. لومبنۍ خبره دا شوه. دویمه خبره دا ده چې دې وظیفې سره به تاسو ځان نیک احساس کوئ، نیک، متقیان،
فرزګاره خلک به د ځان نه ساز کوي. ښه خیر دی دا 40 ورځې دا 13 ورځې تاسو ګناه هم مه کوئ او ځان فرزګاره جوړ کړئ. فرزګاره مطلب دا یو خو به درسره لمونځ نه قضا کړي. مونځ د 15 وخته کې سره د جمع سره په ټیم سره به کې او هغې سره به انشاءالله د الله تعالی نه توبه او استغفار هم کې په خپلې تېره شوې زندګۍ باندې آینده زندګۍ باندې به د عافیت سوال کې الله دا وظیفه مې هم قبوله کړي او د عافیت زندګي راته نصیب کړي. صحیح شوه. دا 2 کارونه په خصوصي توجه سره کوئ. دریم کار چې دی نو روزانه به ورسره لږه صدقه کوئ. ها 15 روپۍ دي 10 روپۍ دا 13 40 ورځې به ورسره روزانه د خپل وس مطابق صدقه خامخا کوئ. اوس وظیفه کومه یوه د محترم مسلمانانو وظیفه اسانه ده. د ماسخوتن د لمونځ نه پس به روزانه کوئ. ښه تر د روژې مبارکې د شپې پورې په کومه ورځ چې روژئ د هغې شپې پورې به دا وظیفه تاسو کوئ. ښه صحیح شوه. روزانه به ورسره د ماسخوتن لمونځ نه پس به یې کوئ او روزانه به ورسره صدقه د خپل وس مطابق ورکوئ. وظیفه دا د محترم مسلمانانو لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. مفتی فرید مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید رحمت الله علیه لیکلی دي او ډېر علماو نه به تاسو اورېدلي هم وي چې کوم انسان دا وظیفه کوي دا به 40 ورځې پورې پوره کوي او دا وظیفه به تاسو په اودس کې کوئ. ښه بغیر اودسه به نه کوئ. دا وظیفه چې تاسو کوئ خبرې به پکې چا سره قطعا نه کوئ. ځکه به یې د ماسخوتن د لمونځ نه پس کوئ چې تاسو خبرې هم پکې چا سره ونه کوئ او تاسو په اوداسه کې هم د ماسخوتن د لمونځ نه پس وکئ. صحیح شوه. بله خبره ده د محترم مسلمانانو 500 پیرې به یې وې. صحیح شوه. او مخکې به 11 پیرې درود ابراهیمي وې. هغه درود کوم چې موږ په مانځه کې وایو. وروسته به هم 11 پیرې درود ابراهیمي وې کوم چې موږ په مونځ کې وایو. منځ کې به 500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله. دې نه پس چې کله به ته دعا غواړې نو 2 پیرې 3 پیرې 4 پیرې هر څو پیرې چې درود شریف به وې او وروسته به دعا نه وروسته به هم درود شریف وي او لومبی چې دعا شروع کړي نو د الله تعالی لږ حمد او ثنا بیان کړي. الله ته داسې ذات یې الله ته داسې ذات یې الله ته خالق یې الله ته مالک یې الله ته پاک یې الله زه ګناهګار یم الله زه ګنده یم الله ما دا ګناه کړې دا کړې خو الله زما د حاجت پوره کړي. یعنی الله تعالی ته به عاجزۍ سره فریاد سره به الله تعالی نه دعا غواړي. صحیح شوه. دغه طریقې سره انشاءالله او بیا دغه طریقې سره به انشاءالله دعاګانې تاسو غواړئ. انشاءالله د الله تعالی نه امید دی موږ هم دعاګانې کوو تاسو هم دعاګانې کوئ چې الله تعالی به ستاسو ضرور به ضرور انشاءالله د دې وظیفې سره ستاسو حاجات مقاصد پریشانۍ غمونه تکلیفونه هر څه رنګې حاجت په الله تعالی ستاسو پوره کړي. موږ هم دعاګانو کې ډېر یاد ساتئ. موږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو. ور تاسو موږ ته دعا کوئ موږ تاسو د الله تعالی قبلوي. نو زه اوس نه تاسو د دعا ګویم چې الله تعالی دې ستاسو حاجات پوره کړي. تاسو موږ ته هم دعاګانې کوئ. جزاک الله خیر احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله د لوی الله جل شانه.